نن سبا هر انسان عزت دولت شهرت د درو سيزونو پس هر انسان په منډه دی. هر انسان غواړي چې زما د په معاشره کې عزت وي. هر انسان غواړي چې الله پاک ته مال دولت راکړي. هر انسان غواړي چې زه د مشهور شمه، زما د یو شهرت، زما د یو نومي. اوس دا درې سيزونه ډېر په اسانه باندې الله پاک انسان ته ورکوي. خو کشر انسان د درو خبرو خیال وساتي. اکمه درې خبرې دي چې کشر دغه درې خبرې مونږ په خپل ژوندۍ کې په عملی ژوندۍ کې راولو نو الله پاک مونږ لا هر شی راکول شي. الله پاک مونږ لا ټول نعمتونه راکول شي. د الله پاک په خزانو کې د هیڅ کمی نشته دی چې کله هم ګوره د الله پاک نه سوال کوي خو نو هم مکمل پرفیکټ سوال ته کوي. دا نه چې تاسو ته بس لګو غوښتنه کوي. لکه الله پاک نه د الله پاک د نعمتونو مطابق غوښتل پکار دي، د خپل وس مطابق نه بلکې د الله پاک شان لګور او هغه رنګ د الله پاک نه سوال کوه. خدري کومه خبرې ډیټیل سره په خبرې کو چې دغه درې خبرې کچره موږ په خپل ژوندۍ کې راولو نو عزت دولت شهرت دا درې وړه به موږ پسې په منډه باندې راځي. لومړی خو چې کومه عام خبره ده لکه د شرایطو نه درې غټو خبرو نه علاوه عام خبره چې کومه دا غدا ده چې موږ له پکار دي چې په خپل ژوند کې اټ لیست چې موږ خو موږ 15 وخته مونږ کوو. مونږ داسې شی دی چې د انسان د بې حیايي نه هم روکي او د ګنایانو نه هم منع کوي. مونږ نو مونږ خو یو ډېر اهم فیکټر دی چې زموږ په زندګۍ کې مونږ راشي. هغې نه پس چې بیا درې کې مې خبرې دی داري چې سهار وختي پاسېدل لیروره. سهار وختي د انسان چې کوم رزق وي هغه سهار په ټایم کې تقسیمیږي. چې انسان 12 بجې پاسي نو هغه بیا ورځ کې څه کار وکړي یار، هغه نه ټول ورځ په خوب کې لاړه دی چې بیا فرش کېږي غرمه یې پیروره. نو سهار وختي پاسېدل او دا سنت طریقه هم ده. زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د شپې وختي ود کېدو او سهار به وختي پاسېدو. خو نن سبا موږ اپوزیټ چلو، د شپې یوې 2-3 پورې ویښو او بیا سهار لیټ پاسو. چې کم چې اوسګار خیل مرګري دي زمونږه، کم چې جاب کوي یا یونیورسيټي کالج ته ځینو خامخا هغوی خو بره ټایم پابند وي. دا خو لومړنۍ خبره ده چې سهار وختي پاسېدل. دویمه خبره دا ده د یو مسلمان په کامیابۍ باندې خوشحالېدل، هغه اپریشیټ کول. د یو مسلمان ته دولت راغو، هغه کامیاب شو، هغه یو غټ ګول اچیو کو، هغه یو کاروبار شروع کو نو موږ لا کینا بغض زړه کې نه دی راوستل پکار. بنیته انسان چې کم دی هغه الله پاک هیڅ کله هم نه کامیابی. بنیته انسان چې کم وی چې زړه مطلب په خوله یو رنګ وي په زړه بل رنګ وي. په خوله تعالی وایي چې زر ستایم او په شیشه در پسې کندې کني چې د کمې کندې له ورغورځم نو دغه انسان نه کامیابیږي. الله پاک پتا کامیاب کې خو چې دا کم سړی بل انسان ته کندې کني زړه کې بغض لري، کینه لري، نفرت لري، بل نه جیلس کیږي نو دغه انسان الله پاک نه کامیابیږي. نو دغه دویمه خبره چې دا چې د بل مسلمان په کامیابېدو باندې خوشالېدل او زړه نه مطلب دغه کینه بغض هر څه لري کول. درېمه غټه خبره دا چې خپل اراده خپل پلانینګ د وخت نه مخکې چاته ویل دا به نه کوئ. جی چې رستا کم پلانینګ دی، رستا بزنس پلان دی یا رستا نوې سټپ ته اوچته یو کاروبار شروع کې یو جاب له اپلای کړی دا یو سټپ ته اخلي او هغه ته د وخت نه مخکې تا ټیم ډنګول ایروره چې په فلاني تاریخ په زما جاب کېږي یا په فلاني تاریخ په زه دا کار داسې کومه نو نظر بد چې کم دی نظر بد نظر چې کم دی دا زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې باغه ټایم کې چې کم کفار وای په جادوان کول او نظر بد چې کم دی دا شته دا په دی دنیا کې شته بد نظر. نو نظر نه بچ کېدو د پاره هم تعالی نه دی ویل پکار د خپل پلان حواله سره، د خپل موټیو حواله سره، د خپل لستا چې کم ګول د دغه حواله سره وخت نه مخ کې چاله خپل پلان نه ویل. نو په دې درو خبرو باندې چې ان شاء الله مونږ عمل وکړو نو الله پاک په مونږ لا کامیابی ضرور راکړي.